الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها صدق الله العظيم. زما قدر منو خوندو او زما مندو الله تبارک و تعالی چې کله انسان پیدا کړي د انسان د پیدایش څخه وروسته الله تبارک و تعالی دغه انسان په انبیاو راستولو سره پوره کړي. د انبیاو تعلیمات د انبیاو راوړل شوی دین دا که د انسان په ژوند کې وو نو بیا به هغه انسان کامل وي، پوره به وي. هغه وجه دا ده چې د دین بغیر که زنانه ده که نارینه ده هغه نیمه دی، نامکمله دی. د هغه دلیل چې دی د هغه دلیل آسانه زه تاسو ته ووایم چې د دین بغیر انسان نامکمله دی. د هغه ثبوت دا دی چې موږ تاسو نن وینو د کفارو که مسلمان که نارینه دي که زنانه دي، که نارینه دي که ښځینه او ښځینه دي، د هغو حالت ته موږ ګورو. پیسې هم ورسره شته، جایداد هم ورسره شته، صحتونه هم ورسره شته، قد و قامت هم ورسره شته، لیکن د هغه باوجود بېچینه دي، پریشان دي، خودکشي هم کوي او نشې هم کوي. نشه چې دا هغه د بېچینی او د پریشانی څخه کیږي. دا خودکشي چې دی کوي په ډیرو ملکو کې خودکشي چې دا باقاعده قانونا اجازت دی. هغه خودکشي دی ولې کوي؟ هغه په دې باندې دا خودکشي کوي چې دی الته په زړه کې ډیر زیات پریشان وي. په اردو کې هغه ته وایي بېچین وي، په پښتو کې ورته وایي بې صبر وي. نو دا دین په زړه کې نه وي، ایمان په زړه کې نه وي، ځکه دا انسانان که زنانه ده که نارینه ده د کفر هغه په دې وخت کې بیا خودکشي وکړي. زه د یو تبلیغي سره ناست وم، زما ملګری ولو د کینیډا څخه راغلی و، نو تقریبا داسې میاشته به کېږي. هغه ویلی ول دغه د یخ موسم چې دی دا زموږ په کینیډا کې دا د خودکشانو موسم دی. یعنی دا وخت چې دی د انګریزان د باندې خو نسي وتی، ولې هلته یخ زیات دی، واوره پرته وي، دننه په کور کې په کمره کې حالت دی 15 ورځې 10 ورځې 15 ورځې دومره وخت چې تیر کې آخر ګر سره د ډیر دغه څه د ډیر پریشانی سره بې صبرۍ سره بېچینۍ څخه دا کسان دومره پریشان شي چې د په دماغ کې یو خبر راشي چې ځان پانسي کا دغه بېچینۍ څخه ختم شي، د دې څخه خلاص شي. نو پر موږ باندې پر موږ مسلمانانو که زنانې دي که نارینه دي پر موږ الله پاک ډېر زیات احسان کړی دی چې اسلام را کړی دی. بیا په اسلام کې موږ تاسو د جناب نبی کریم ګرده ووایاست صلی الله تعالی علیه و آله وسلم امتیان یو. نو دا زموږ تاسو غټه خوش قسمتي او زموږ دپاره خوشخبري ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې وایي تر ګردو بهترینه انسان کم یو دی؟ تر ګردو بهترینه انسان هغه دی چې هغه د خپل آخرت تیاری وکړه. تر ګردو هوښیار او سمجدار انسان هغه دی. ګوره جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دلته دا نه دي فرمایل تر ګردو هوښیار انسان هغه دی چې هغه ښه کپړې په غاړه کوي، یا د هغې ښه پړونه وي، ښه چوټې ښه سینډلې په پښو وي، یا ښه کلر نکرې دې لګولي. دا یو صفت نه کوي بیان، نه د هغې د مخ صورت بیان کوي چې د هغې دارنګه قد وي، دارنګه قامت وي، دارنګه صورت وي، دارنګه د مخ کاسه وي. دا یو شی نه دی بیان کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هوښیار انسان چې دی، هوښیار انسان هغه انسان دی چې هغه په دنیا کې د خپل نفس د خدای او د خدای د رسول تابع کوي، او دویم د آخرت لپاره تیاری وکړه. نو په دې باره کې موږ هر سړی خپل ځان ته وګورو، خپل ځان ته سوچ وکړو، ګریبان کې وګورو چې ما څومره تیاری کړې ده، ما د آخرت لپاره کومه تیاری کړې ده. بیا اگر سره دا خو زموږ یقین دی چې د مرګ یو منټ نه دی معلوم کوم وخت به موږ له مرګ راشي.
نو چې داسې اچانک مرګ ستا موږ هغه مرګ ویر کړی دی او چې کوم شان 10 کاله وروسته موږ تاسو کېدای شي چې ویکو لیکن هغه موږ دومره یقیني کړی دی چې هغه 10 کاله وروسته چې کومې ذمہ داریان دي چې کوم کارونه دي هغه موږ رانږدې کړي دي ځان ته او چې دا کوم نږدې مرګ دی چې تر شارګي هم موږ ته نږدې دي دا موږ د غاړي چې کوم رګ دی تر دې هم موږ ته ډېر نږدې دي هغه موږ ته ځان څخه دومره لري کړی دی لکه 10 کاله بعد چې موږ ته راځي حالانکه موږ تاسو ډېر کسان ولیدل ډېر انسانان مو داسې ولیدل چې هغه د دنیا هر طریقه هر لارې په خپل فکر په خپل سوچ سره هغه برابر کړي و لیکن یو کې ور کړی مرګ ور کړی لیکن په دې دوران کې هغه د ژوند چې کوم خیالات نقشې د جوړ کړي وي هغه که زنانې وي که نارینه وو هغه ګردې پر هغه ځکه پاتې شوې هغه مرګ چې دا زنانې یا دا نارینه ور کړی وو هغه مرګ تر ګردو را د مخه شولو د دا زنانې د دې نارینه سایه واخیستله اوس هغه انسان په قبر کې پروت دی نه هغه د ډېر ارمانونه نه هغه د ډېر فکرونه نه هغه د ډېر خیالات چې د دنیا د پاره وهل د دنیا د سوچو لپاره به د خپل خوب هم ختموي د دنیا د خوبو د سوچو لپاره به د خپل منځ هم وځنډوي هغه نن یو هم نسو تر سره لیکن دغه انسان که زنانه د کنارینه ده هغه ولاړی د دې دنیا څخه نو په دې باندې هوښیار زنانه هوښیار نارینه هغه دی چې هغه د خپل ژوند د خدای او د خدای د رسول تابع هغه پر هر موقع باندې ګوره عموما زموږ خیال دا دی چې موږ خالي لمونځ وکړو یا د قرآن تلاوت وکړو بس دین اوس هغه باندې چې کوم ژوند دی هغه زما په خوښه زما په مرضي دی زموږ په کور کې چې کوم رواج دی کوم ماحول دی د هغه مطابق دی دا زموږ کمزوري سوچ دی په دې کې موږ خطا وتلی یو په حقیقت کې دین چې دی اسلام چې دی دا زموږ د 24 غنټې یعنی چې موږ پیدا شو بیا تر مرګ پوري تر هغه وخت پوري دین چې دی هغه زموږ ملګری دی د موږ څخه دغه مطالبه کوي کته د چا سره مجلس کوي د هغه مجلس هم اصول شته په هغه کې به داسې خبره نه کوي چې غیبت دی پکې په هغه کې به داسې خبره نه کوي چې د چا سره خبره کوي د هغه تکلیف ورسه دا هغه دل ازاری وکي دا هغه زړه ورته ظاهر کې هغه ته داسې خبره وکي اوس نن سبا زموږ مشرانی زنانه عموما هغه که خواشي هغه که چیرې مشري هغه که په هر طریقه باندې د هر چا د کور د خپل فیملی حسابي هغه بعضی داسې خبرې کوي چې هغه بعضی خبرې چې په شریعت کې د هغه اجازت نه د هغه خبرو په وجه باندې د کشرانو زړه ته تکلیف او آزار رسیږي نو یقینا نن که الله پاک وتا ته اڅ نه وایي مهلت درکړی دی لیکن د دې هر خبرې حساب کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي صلی الله تعالی علیه و آله وسلم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایل وای کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه فتاسو کې که زنانی دي کناری نه دي تاسو کې به د هر یو څخه د هغه د خپل ذمہ داری د خپل نمبر د خپل واری د په لاس کې چې څه کسان دي هغه کنجور ده کلور ده کلمسی دي کلمسی ده کلونی دي ک مشترکه فیملی د جوائنٹ فیملی د مشترکه خاندان دی که په دې کې ته د کور مشره د دې ګردو پښتنه به د تاسو څخه د قیامت په ورځ کیږي که پلار دی دغه سبا د خپل اولاد غ کیږي که مور ده دغه سبا د خپل اولاد غ کیږي که چیرې خاوند دی دغه سبا د خپل زنان غ کیږي که زنانه ده دغه سبا د خاوند پښتنه کیږي چې تا د خاوند په حقوقو کې څومره خیال وکړي څومره دی پامال کړل څومره دی پریشول د دې ګردو پښتنه د مشتاق څخه کیږي نن په دنیا کې که چیرې یو سړی وای زم مشریم یا یو زنانه وای زه د کور مشرم دته د مخ اړول والات څوک نه دته څوک پښتنه نشي کوي چې دا خبره یا دا کار ولې داسې وکړي لیکن دا کم مخلوق چې تاسو په لاس کې دي چې نن ته پر هغه باندې خپل خبر چلای د دې مخلوق چې کم خدای دی هغه بیا ترته نه دی کشر هغه بیا دا ته نه ګوري ته مشره کته کشره هغه دا ته ګوري انصاف او حق چې شو تا چې شو کو کدي انصاف کړی یو په لس یو په وسو بدل به خدای درکې او کدي ناجایز کړي ولا الله پاک وای دا هغه حساب راوړه دا ناجایز دی ولې وکړه ولې زه موجود نه وم ولې بادشاہي ماغه نه ولا ولې خدای ماغه نه ولا ولې زما ګوله پیاله ډوډۍ او بد دته د هغه څه فائدہ نه اخسله اگر د شان ته موجوده ول د هغه باوجود د زما حکم ولې پرې شو نو پر هغه موقع باندې محترم قدرمن پر هغه موقع باندې د الله په دربار کې د الله په مخ کې انسان حق خبره نشي کولای بعض وخت پر انسان باندې دومره وام او دومره پر هغه باندې هغه موجوده حالت غالب شي چې د حق خبره هم کوي نو په هغه کې هم د خبرو کې دریږي یا په هغه کې خبره جنوي رسي اب اردو کې وای زبان لړکړاتی ہے زبې بنديږي په دې وجه باندې چې دا حق خبره ده لیکن دا موجوده مجلس چې هغه دومره قیمتي دومره باعزت انسان د اثر مخ جرأت نشي کولای نو چې حق خبره ده الله په مخ کې څوک نشي بیانولای ولی الله پاک د قیامت ورځ په جلال کې او الله دې مشتاسو وساتي الله دې مشتاسو را روان ځون په خپل دین کې تیر کې نو کچيري مش نه حق کړي ولا دا هغه جواب څنګه خدای ته ورکو بالکل بیا مشتاسو سره جواب نشته بیا مشتاسو سوره یاسین شریف یاد کړی دی په یاسین شریف کې الله تبارک وتعالى څه فرمایي
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله تبارک وتعالى فرمایي اليوم نختم، نن ورځ به موږ د ظالمانو پر خلو باندې مهر ولګو، وتکل على افواههم پر خلو باندې، وتكلمنا ايديهم، لکه نن چې ما زبه خبرې کوي ستا زبه ګایږي د بل زبه ګایږي. دا خدای پاک په دې کې دا صلاحیت دا قدرت دا کمال پیدا کوي. الله تبارک وتعالى به د قیامت په ورځ د ظالم انسان په لاس کې دا قدرت پیدا کوي چې هغه به خبرې ورته کوي. نو بیا الله پاک فرمایي وتكلمنا ايديهم، دغه ظالمانو لاسونه به د مشر خبرې کوي، وتشهد ارجلهم، او دغه ظالمانو چې چا د خدای نافرمانی کړې ده، که مسلمان دي که غیر مسلم دي، هغه به د هغه لاس په گواہی ورکوي پر الله ته چې یا الله په ما دا ګناوي کړې دي، په ما دا حقوق اخیستي دي، په ما دا ظلمونه کړي دي، یا الله په ما د پلانکی حق خوړلې دي. وتشهد ارجلهم، او د هغه ظالم پښې چې دي هغه به گواہی ورکي بما كانوا يكسبون، چې په دغه پښو باندې دا ظالم کومې ګناه ته سفر کړی دی، تګ کړی دی، د خدای نافرمانی کړې ده، یا زنانه ده د کور څخه د خاوند بغیر اجازه ته وتلې ده. ای خوري د قیامت په ورځ به د ستا لاس، د ستا پښې، د ستا سترګې، د ستا ټول اندامونه دا به پر تا باندې گواہی ورکوي. دا زه نه وایم زما خوري، دا د الله پاک حکم او فیصله ده، په دې کې شک نشته. په دا نن ورځ کې شک کېدلی شي چې نن کومه ورځ ده، او په دا کې شک کېدلی شي چې دا دنیا کومه ده، دنیا موجوده ده که نه ده. په دې کې شک نشي کېدلی چې د الله تبارک وتعالى د قرآن یو زبر زیر پیش دی چپسي او غلط سي. لہذا زموږ تاسو د ګردو یقین دی چې د الله پاک هر خبره چې ده هغه د قیامت په ورځ یقیني هغه رنګه کیږي. نو بیا ما ته ولي الله ناراضه کو چې الله تبارک وتعالى وایي د ظالمانو او د ګناهګار خلکو لاس پښې به پر دې گواہی ورکوي. نو چې ما لاس پښې پر ما ته باندې د قیامت په ورځ دا گواہی ورکوي چې ته ولي د کوره د خاوند بغیر اجازه ته وته، ته ولي د کوره بغیر بے پرده وتلې، ته د کوره د باندې ولي په لڅ مخ وته، تا په کور کې ولي د اسلام خلاف پرده کوله، تا په کور کې ولي د بل مسلمان حق خوړی، تا په خپل کور کې د خپل حصے مطابق د دین کوشش ولي نه کړی، یا یو خپل اولاد ته دغه د اسلام خلاف جامع ولي ورپرې شولې، ولې دې ورته ویل چې دا رنګ جامې وکړي، دا رنګ کپړې وکړي، ولې دې نری کپړې په خپله په غاړه کولې، یا دې ولې هاف نیمه آستین والا نیمه لستون والا کپړې دې ولې په غاړه کولې. الله پاک بیا د قیامت پر ورځ دې ته نه ګوري ستا په خاندان کې نجونو کپړې دا رنګ په غاړه ولې، یا دا رنګ په غاړه وې، یا زما خوندکیانو داسې کپړې په غاړه کوي، یا دا وایي و ماته که چیرې زه اسلامي لباس په غاړه کم زما خوندکیانې دا پر ما خاندي. الله پاک وایي زما د هغه سره کار نشته، تا چې څه کړي دي د هغه حساب راوړه. نو د قیامت په ورځ بیا د موږ تاسو سره نه د نیکانو موقع، نه الله پاک موږ برته را واپس کوي چې برته نیکی وکړو، او نه الله پاک د قیامت په ورځ موږ تاسو ته دا وایي چې توبه وکړه زه معفوم دي. ولی هغه په دې باندې الله وایي ما تاسو په دنیا کې ډېر زیات مهلت درکړی، ډېر زیات ژوند مې درکړی، یو منټ ستا د توبې لپاره دروازه خلاصوله. هغه یو منټ تا ضایع کړی، تا زما خدایي زړه ته نه اچوله، زما جنت زما جهنم ته ولې زړه ته نه اچوي. که ته زما زړه ته لوېدلی وو نو بیا دې د زما نافرماني ولې وکړه، زما نافرماني دې وکړه نو په دې چې ستا جنت او جهنم زړه ته نه ولوېدلی. دا د قیامت د ورځ چې کوم فیصله ده دا ستا زړه ته نه ولوېدلی. که چیرې ستا پر ما باندې پوره یقین وای نو تا به زما په خاطر باندې بے پردگی او نیمه لباس، نری لباس، چست لباس دا به تا نه وای اختیار کړی. نو خو زما خبره دې نه منله. الله پاک وایي چې په دنیا کې تا زما د قانون څخه، زما د قرآن څخه مخ اړولی وو او د قرآن د احکامو څخه د سترګې پټې کړې وې، ځان دې ړوند اچولی وو، تا ول زه یو شی نه وینم په شي مې سر نه خلاصېږي. الله پاک به د قیامت په ورځ درته ووایي هغه ظالم که زه ومه که ته ولې که بله خور وله که بل ورور ولو، د ګردو دپاره د الله یو قانون دی. الله پاک دا ته نه ګوري نارینه دی نو یو فیصله ده، زنانه ده بله فیصله ده، سپین سرې ده بله فیصله ده، که ځوانه ده د هغې دپاره بله فیصله ده. د الله قانون د ګردو دپاره یو دی. نو الله پاک به وایي چې په دنیا کې ته زما د قرآن څخه، زما د دین څخه تا داسې ژوند تېروئ لکه ته چې ړنده یې هغه نه وینې. نو نن ورځ موږ تا ړنده راپورته کوو د قبره څخه، او ړوند انسان چې ته چیرې لکې هغه که څه هم د باچا په محل کې ناست دي، لیکن پر هغه باندې د باچا محل داسې وي لکه جهنم. ولی هغه بیریږي چې داسې نه دوه قدمه واخلم په یو کډي کې، په یو کنده کې، په جهنم کې ولوېدم، په چش کې ولوېدم، یا په دیوار کې ونشتم، یا د بل انسان سره ټکر شم، یا په گاډۍ کې ونشتم. نو د ړوند انسان ژوند ډېر مشکل وي. نو الله پاک وایي په دنیا کې دي زما د قرآن څخه مخ اړولی وو، سترګې دې نه ور باندې خلاصولې چې د دې څه مطلب څه معنا څه حکم دی. نو الله پاک وایي لکه څنګه چې هلته په ړنده ورځ کې ژوند تېر کړی وو، نن به هم موږ تا ړوند راپورته کوو او ړنده به دې راپورته کوو. په دې خبره ولې زما
خوري چې د الله پاک حکم دی چې صرف کوا د الله حکم دی چې د کم خلکو څخه ستاره لپاره مخ لڅول نه دی جایز ولی مخ ښکاره کوي نو الله پاک وای نو خسر د دې لپاره چې تاسو ما حکم نه منئ زما د حکم څخه مخ اړولې یو نن چې بل لار نشته د قیامت په ورځ الله وای زما بغیر بخښون کې بل نشته زما بغیر بل رحم کوون کې نشته چې تا په دنیا کې د ما مخ اړولې یو زما د دین سره زما د لارې سره زما د قران سره زما د نبی د طریقو څخه د پردې څخه نو الله پاک وای نن زه د تاسو څخه د رحمت مخ اړوم زه چې په کومه کند کې لويږه الته ولويږه هغه دي ځای دی چې په کومه تور تیار کې ځي په هغه تور تیار کې ولاړه شه لیکن د ما سره د رحمت تمنا نه کوي ولی په دنیا کې تاسو ما حکم هغه تا د خاور سره خاوري کړیو تاسو ما حکم په نالي کې غورځولې تاسو ما حکم دا نه منئ چې تاسو ما د الله پاک حکم دی او کله چې د کپڑے جوړولې هغه کپڑے جوړېدو کې ما حکم تاسو نه در یادې دی چې دا د کپړو د کمیس کې کوم غاړه جوړوم دا زه دارنګه جوړ کم چې بالکل د ازما ستر ازما عزت دا بالکل خوندي وي د پخوا زنان ډیر لري نه اوس هم ډیر درنې زنان نشته هغه چې کله کمیس جوړوي نو دغه د نارینه و رنګ کالر به ورکوي چې ول د ازما غاړه د کمیس په غاړه کېدو د کمیس اغوستو ورسته هم ازما غاړه هر چاته ښکارا نسی او تاسو دغه خبره واورېده او بیا تاسو د نن حالت راواخي مخ ته کېږي دغه زنانو په جهنم کې کم حال دا زنانو به د قیامت پر ورځ کم جواب وي ولی الله تاسو جواب ورکولای شي بالکل نسی ورکولای او بیا دغه بعد ته وګوره لباس وګوره پر کم حال باندې رالی چې کم علاقه کې اذان نه واوري د یو شي نه معلومي چې دا د مسلمانانو علاقه ده ګرځ د زنانې ته وګوره دا زنانه نه معلومیږي چې دا مسلمان زنانه ده د لباس صدا نه معلومیږي د وشانو صدا نه معلومیږي الله دې مشټوله معاف کړي پیسې راپورته کړي زنانې د پاره کم حکم ولو د دې پیسې راپورته دي پیش کار دي او کپڑے سره جوړ کړي دا رنګ کپڑے جوړ کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و النساء کاسیات عاریات دا چې زنانی دي کپڑے په غاړه دي لیکن لچ دي بیا د معاف لچ دي ولی دا هغه کپڑے دا رنګ دي چې هغه کپڑے څوک دا وای نه چې دا اوس کپڑے په غاړه دي کای چې کپڑے نه دي په غاړه مطلب دا چې کپڑے په غاړه چې نه په غاړه کول او په غاړه کول هغه رنګ سره برابر زموږ د کپړو حالت نن راواخ نن زموږ د پردو حالت راواخ نن ولې زموږ په معاشره کې زموږ مسلمانان خوندې ډیر په بغارو دي هر ورځ چې ګوره انځ ورځ د واده نه ایستوي بیا د هغه بعد طلاق ولی طلاق هغه یو وجه ده دا بیاد لري کچيري دا د تعلیم د وجه د طلاق ختمېدلای نو شل کاله د مخه تعلیم لږو طلاق هم لږو اوس تعلیم زیات شو طلاق هم زیات شو نو معلومه ده وسوله چې په تعلیم باندې د دې مسلې حل نه دی اصل حل چې دی هغه د تربیت خدي کوم تاسو د خپل لونو د خپل زامنو د دې ش تربیت وکړو پر اسلام روان کو پر اسلام باندې داسې نه چې واده مې وکړي دغه بعد زه پر اسلام ژوند تیروم کدی نن شروع کړی بیا به واده بعد وتا ته پر اسلام باندې ژوند کول ډیر زیات اسانه سي کدی نن نه کوي بیا پر هغه موقع باندې نشي کولای ولی کم شي چې په عادت کې را روان دي دا هغه کول ډیر زیات اسانه کم شي چې ته په زور عادت جوړه دا هغه عادت جوړول ډیر زیات مشکل دي نو په دا وجه باندې نن تاسو وګورئ په هر پنځم کور کې که پنځم نه په هر اتم کور کې خامخا په کال کې د طلاق واقعیا راځي خامخا په دوه په پنځه کال کې د طلاق واقعیا راځي الله دې دا مسائل زموږ تاسو د مسلمانانو څخه پورته کړي الله دې لري کړي الله دې یو مسلمان خور د یو مسلمان ورور کور دې خدای نه خرابوي ولی په دې کې تر ګردو غټ تاوان چې دی د زنانې هم دی د نارینه هم دی لیکن تر ګردو زیات تاوان چې دی هغه د مسلمان خور د هغه زنانې غدي په څه وجه باندې دا هغه وجوهات تاسو ته وایم دا هغه وجه او دا چې تر ګردو زیات تکلیف چې دی هغه پر زنانه تیری شي وجه دا ده زنانه کمزوري ده ناتوانه ده بے بسه ده یو خوا په خپل نشي کولای تر څو پوری چې دا د خپل خاوند سره په نکاح کې نه دا زنانه دومره کمزوري ده چې ګر سره د دې کمزوري لپاره مثال نشته لیکن د خاوند هم تاوان دي خامخا تاوان دي لیکن تر ګردو زیات تاوان زموږ د هغه خورکی دي خدای دې نه کوي چې هغه ته طلاق ملاو شي دویم تاوان د اولاد غدي اولاد چې دی هغه به تربیته پاتې شي اولاد که خالد پلار سره هم به تربیته دي که خالد مور سره هم به تربیته دي ولی د دواړو ضرورت دي چې د مور پلار دواړه سره رايو شي بیا د اولاد پوره تربیت کولای شي او تر هغه غټ تاوان بیا چشتي تر هغه غټ تاوان دادی چې د دې په وجه باندې په معاشره کې د طلاق په وجه باندې په معاشره کې بے اعتمادي زیاتی شي یعنی خدا نه خواسته که یو چیرې طلاق وسی نو بیا د هغه ګرد خاندان څخه د خلکو نظر او بروسه پورته شي
حالانکه غلطي به د یوې انجلۍ د یوې زنانې وي یا به د یوه نارینه لیکن د هغه ګرد خاندان څخه د خلکو بروسه لیرې شي وای نه 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 د دې خاندان سره رشته مه کوه هغه که د نجلۍ خاندان هم دغه وای که د نارینه خاندان هم دغسې وای نو دا تاوان چا ورسوي دا تاوان هغه زنانې ورسوي هغه نارینه ورسوي اوس هر یو څومره قصورواره دی هغه خود موږ ته اوس نه معلومیږي لیکن موږ مجموعي خبره کوو زموږ معاشره ولې تر دا ځای راورسېده چې تاسو اوس وګورئ په کورو کې زنانې ناستې دي عمرونه تر نکاح پورې رسېدلي دي ګر سره عمرونه تر نکاح اوړي لیکن زموږ رشتې نشته دا هغه وجه یو دا ده چې موږ د دین څخه لرې یو دا یو او دویمه وجه دا ده چې موږ د اسلام په رڼا کې رشته نه کوو موږ د اسلام مطابق رشته نه کوو په دا وجه باندې نن که سپین سرې ده هغه د خپل اولاد د خپل لونو د وجې پریشانه ده نن که سپین ږیري دي هغه هم د خپل لونو د خپل اولاد که نارینه دي که زنانه دي د هغو د وجې پریشانه دي